مخارج د مخرج جمع ده د ضرب صيغه ده ځای د رایستلو ته معنا هغه ځای چې د هغې نه د دې ورثو سهام راوځي دې ته مخرج وي. اوس د هر یو علم خپله اصطلاح وي. اصطلاح د فرایضو کې مخرج کم چې د دغه ذی الفرایضو حصې معلومیږي. خیرات کې مخرج کم ځای کې چې حرف د کم ځای نه ادا کیږي جدا اصطلاح ده. همدارنګې چې کم دی د فقه په اصطلاح کې ما خرج من السبیلین هغه بیا مخرج بیل ټکی دی. نو دلته ذکر کوي مخارج د فروضو کمو خلکو ته چې حصې دي او ذی الفرایض دي د دوی حصې چې د کم مخرج نه ویستی شي د هغې تذکره کوي. نو حاصل دا دی وړاندې تا وی چې دا مخارج په دو تقسیم دي. نسب دی، ربع ده، سمن دی. دې ته نوع اول وی. ثلث دی، ثلثین دی او سدس دی. دې ته نوع ثانی وی. دا مو وی چې دغه نوع ته اول ولی ویو ځکه دا اول د موجوداتو دپاره دي. نسب، ربع، سمن دا د ښځې او د خاوند حصې دي او اول چې موجود شوي دي په انسانانو کې نو ښځه خاوند موجود شوي دي. آدم علیه السلام او حضرت حوا ښځه خاوند او دا ثلث او ثلثین او سدسو دې ته نوع ثاني وایو ځکه دا ثاني د موجوداتو دپاره دي. وروستو چې کوم دی بچي راله او مور شوله او خویندې شولې دا وروسته پیدا کیږي. نو لحاظه دا ثاني د موجوداتو دپاره شو. دا دوه نوع شوي. په دې باندې په خپله هر عقلمند پوهېږي چې دا حصه به یا دا نوعه بیله راغلي وي دا نوعه به بیله راغلي وي او یا به دا دواړه نوعې دا یو ځای شوي وي. دا درې لارې دي. نو که چېرې دا نوعې بیلې راغلي وي اوله نوعه نصف، ربع، سمن بیله ده او دا چېرته ځانله راغلی نو تا ته قانون ذکر کوي چې کم مخرج دا د اقل دی دا به مخرج د اکثر هم ګرځي. کم چې مخرج د اقل دی دا به مخرج د اکثر اوم ګرځېږي ځکه چې د هر نوعه کې په خپل منځ کې نسبت دی د تنصیب او د تضعیفو. اوله نوعه کې سمن دی نو اتو کې یو دا نسب دی د ربع، ربع نسب دی د نصفو او دې خوانې تضعیف وایه. نصف دا ضعف دی د ربع، ربع ضعف دی د سمن. تنصیب او تضعیف پکې چلېدو. په دې بل کې هم داسې ویلی شي. سدسو دا نسب دی د ثلثو، ثلث نسب دی د ثلثین. تضعیف پکې وایي ثلثین په څلورو کې په شپږو کې څلور دي دا ضعف دی د ثلث چې دوه دي او ثلث دا ضعف دی د یو چې سدس دی. نو دا تضعیف او تنصیب چې پکې چلیږي نو په دې هره نوعه کې خامخا یو جز دی او بل کل دی. په ثمانیو کې یو چې کوم دی سمن دا جز دی او دا ربع پکې زیاته ده، نسب پکې زیات دی. نو کم چې مخرج د دې جز دی دا به مخرج د دې کل اوم وي. که چېرې ځان له ځان له راشي نو خو خبره صفا ده. ځان له ځان له راغی نسب مخرج دوه دي، ربع مخرج څلورو، سمن مخرج اته. دا خو د خپل مخرج خو چې دا په خپل منځ کې راشي یو ځای نو بیا چې کوم جز دی دا به مخرج وي د کل دپاره. لہذا که دا یوازې رال د هر یو دی به ورته د هر یو سمی نو سمن د ثمانیه نه دی مخرج بیا تی، ربع د اربعو نه ده مخرج بیا اربعی. یو نصف دی چې کوم دی د خپل مخرج نشته د دې مخرج به بیا دوی. سدس د ستو نه دی مخرج بیا شپږي. ثلث درېیمه حصه یا ثلثین دا د ثلاثه نه دی مخرج بیا درې که یو یو داسې راشي. او که دا نوعه بیله راشي دا نوعه بیله راشي نو بیا د هره نوعه کې چې کوم جز دی هغه به مخرج وي. دا نوعه چې بیله شوله سمن دی، ربع ده، نسب دی. نو سمن دا جزو د ربع نه
ربع دا جزو د نصف نه، نو که داسې راشي نو مخرج به ثمانیه. نو اوس که داسې وایي چې ربع او ثمن راشي مسله به دا تونه کیږي، نصف او ثمن راشي مسله به دا تونه کیږي، ربع نصف ثمن درې ونه راشي مسله به دا تونه کیږي. او که چېرې ثمن پکې نه وي نصف او ربع راشي نو ښکاره ده چې ربع دا جز دی او نصف د هغې کل دی، بیا به مسله د اربعونه کیږي. دا یوه نوعه وه. دا بله نوعه ده، هلته هم داسې ویلی شي که یوازې رال سدس راغی مسله د شپږو نه ده، ثلث رالی نو ثلث د ثلاثه نه دی، ثلثین هم د ثلاثو نه دی، مسله د درېو نه ده. او که دا یو بل سره خلط شي نو جوز به دا مخرج وي، نو ستون کې چې کوم دی سدس دا جوز دی، که خلط راغلی وي اعتبار به دی جوز دی، چې کم مخرج دی د سدس هغه به د ثلث وي، هغه به د ثلثین وي. نو که مسله کې سدس او ثلث راشي مسله به د شپږو نه وي، مسله کې سدس او ثلثین راشي مسله به د شپږو نه وي، مسله کې ثلث ثلثین او سدس درې ونه راشي مسله به د شپږو نه وي. پوه شوي په خبره؟ دا بیل بیلو دا بیل بیلو. اوس یو بل سره خلط شي نو د دې نوع اول نه یو راله او دلته خلط کوه. نوع ثانی که یو خلط کیږي، که ټول خلط کیږي، که نیم خلط کیږي، د نوع اول سره چې نصف دی، ربع ده، خمس دی، دا چې ته راولي نصف سره خلط شي نو دا مسله به چې کوم دی د سدس د شپږو نه به کیږي. که دا نوع اوله د هغې د نصف سره خلط شوي، او که مثلا د مخکې د ربع سره خلط شي نوع ثاني مسله به دولسو نه کیږي، او که د ثمن سره خلط شي دا نوع ثاني مسله به د څلېرویشتو نه کیږي. نوع اوله کې نصف دی چې دا بل ورسره خلط شي هر یو، د نصف سره سدس راغلی، د نصف سره ثلث راغلی، د نصف سره ثلثین راغلي، د نصف سره ثلث او سدس راغلي، د نصف سره سدس او ثلثین راغلي، د نصف سره ثلثین ثلث راغلي، د نصف سره سدس ثلث ثلثین درې ونه راغلي. نو نوع ثاني دا خلط کېدلو صورتونه وو د چا سره؟ د نصف سره، مسله به د چا نه شپږو نه. دا نوع ثاني د نوع اول د ربع سره خلط کا مسله به د دولسو نه وي. دغه صورتونه دي. د ربع سره سدس خلط دی، د ربع سره ثلث خلط شوی د ربع سره، ثلثین خلط شوی د ربع سره، ثلث او ثلثین دواړه خلط شوي د ربع سره، ثلث او سدس خلط شوی دی، ثلثین او سدس خلط شوی دی، درې ونه سدس ثلث ثلثین درې ونه خلط شي د ربع سره. په دې غونډو صورتونو کې مسله به د چا دی؟ 12 ده. همدغه شانتې نوع ثاني یو دوه درې غونډ ثمن سره خلط شي نو مسله به د 24 نه وي. دغه مخارج دي. نو فرمایي د اعلم ان الفروض المذکوره کم فرضونه چې ذکر شوي دي په کتاب الله د الله په کتاب کې نوعان دا دوه قسمه دي. الاول لومبی قسم پکې النصف والربع والثمن، نصف دی، ربع ده، ثمن دی، دې ته نوع اوله وایي. تا ته مې ویل نوع اوله ورته ولې وایي؟ دا د اول د موجوداتو دپاره دي، اول د موجوداتو انسانانو کې ښځه خاوند دي. والثاني دویم پکې الثلثان والثلث والسدس، دا نوع ثاني ده. دې ته نوع ثاني ولې وایي؟ ځکه چې دا د ثاني د موجوداتو دپاره وروسته ښځه مور شي، د مور حصه ده، وروسته خویندې پیدا شي، دا وایي سیري. په دې دواړو نوعینو کې علی التضعیف والتنصیب، تضعیف او تنصیب سره چلولی شي. خو دا په خپله نوعه کې ښه اول نوعې ته وګوري نصف دی نو دا ضعف د ربع دی، او ربع دا ضعف د ثمن دی. اخوا نه راځي تضعیف چلیږي. د دې بل خوا نه شروع شه ثمن دا نصف دی د ربع، ځکه چې په اتو کې ثمن یو دی، ربع پکې دوه دي. نو ثمن دا نصف دی د ربع او ربع دا نصف دی د نصف دپاره، اتو کې نصف څلور دي، ربع پکې دوه دي او دوه د څلورو نیم وي. نو یو خوا نه ځي تضعیف، بل خوا نه ځي تنصیب. دارنګې په دې دویمه نوعه کې ثلثان او ثلث او سدس دي، په ده کې چلیږي تضعیف او په ده کې هم چلیږي تنصیب. ثلثان دا ضعف دی د ثلث دپاره، په شپږو کې ثلثان څلور دي، ثلث پکې دوه وي، نو څلور ضعف وي د دوو دپاره، او ثلث دا تضعیف وي د سدس دپاره، ځکه په شپږو کې سدس یو د ثلث یې دوه دي. نو اخوا نه راځي مضاف،
د دې خوا نه ځي تنصیب دی. سدسو په شپږو کې یو دا نیم دی د ثلثو ځکه ثلث پکې دوی او ثلثو دا نیم دی د ثلثان دپاره ځکه ثلث دوه دي ثلثان پکې څلور وي نو علی التضعیف والتنصیف. دی فرمایي اوس د هر یو که بیل بیل راشي ځان له ځان له نو فاذا جاء فی المسائل که راشي په مسایلو کې من هذه الفروض دې فروضونه احاد یو راشي من هذه احاد فاذا جاء احاد یو راشي نو په مخرج کل فرضین بیا مخرج د هر فرض سمیه د هغې همنامې دی د هغې همنامې دا بیا مخرج احاده ته لاړ شه. مسله کې چې کوم دی به طوري مثال راغلی دی د دې خوا نه سدس نو مخرج یې څه شی دی سمی همنامې سدس ستون دی یوازې سدس راغی نو ستون یې مخرج دی. ثلث چې کوم دی رالی یوازې ثلث دی نو ثلث همي څه دی ثلاثتون دی نو درې دي. ثلثان سمی څه دی ثلاثتون نو دریونه مسلې دا چې یوازې راشي. سمن دا چې کوم دی سمی دغه څه شی دی ثمانیه دي نو چې سمن یوازې راشي مسله به دا ته ونه کېږي. ربع د هغې چې کوم دی همنامې او سمی څه دی اربعه نو چې ربع راشي دا به د اربعو نه کېږي. او چې مسله کې نصف راشي د نصف دپاره سمی نشته د دې پنځو دپاره شته خو د نصف دپاره سمی همنامې مخرج نشته نو چې نشته نو دا نصف به بیا د دوو نه کېږي. دا به ته ومني. دا ټکی ذکر کوي چې ادا راشي نو په مخرج کل فرضین مخرج به د هر فرض سمیه د هغې همنامې البته الا النصفه د نصف دپاره چې کوم د همنامې نشته او چې نصف پکې راغلی نو وهو من اثنین دا به بیا د دوو نه مسله کې. مثال په طور که ربع من اربعه ربع د اربعونه ده سمن د ثمانیونه دی ثلث من ثلاثه نو دا هغه سمی دي. دا خو چې یوازې راشي. و اذا جاء مسنا دا چې دوه راغلي یو راغلي نو بیا وګورو هر نوعه بیله بیله او که نه یوه نوعه د بل سره خلط وي. که هره نوعه بیله بیله وایي مخکیني نوعه کې مثال نصب دی ربع ده سمن دی دا د یو بل سره خلط شوي وي نو چې د یو بل سره خلط شوي وي نو تا ته مو ویې چې جوز به دا مخرج وي د کل دپاره. نه په نصب کې په ربع کې سمن دا جوز نو که دا دوه راغلي وي چې ربع او سمن دی او که دا دوه راغلي وي چې نصف او سمن دی او که دا درې وانه راغلي وي چې نصف او ربع او سمن دی سمن یې جز دی بیا مسله ثمانیه ونه کېږي. او دارنګې دا بل ثلثان او ثلث او سدس دی په دې کې جز سدس دی بیا د هغې ضعف ثلث دی بیا د هغې ضعف ثلثان دي. نو دلته به مسله کې سدس راشي او ثلث مسله کې سدس راشي او ثلثان درې وانه راشي نو مسله به د جز نه کېږي چې هغه سته دي شپږو نه به کېږي. دې ته اشاره کوي فرمایي و اذا جاء مسنا او کله چې دوه راغلي وي او ثلاثه درې راغلي وي خو بیا وګورو وهما من نوع واحد د یوې نوعې نه وي اوله نوعه بیله راغلې ده دا بله نوعه بیله نو بیا به فکل عدد هر هغه عدد یکونو مخرجا چې هغه مخرج وي لجزء د جز دپاره لکه په نصف او ربع کې ربع ده او په نصف ربع سمن کې بیا سمن دی نو په ذلک العدد دغه جز عدد به ایضا یکون مخرجا دا به مخرج وي لضعف ذلک چې سمن دا جز دی دا مخرج شو نو د ضعف دپاره چې اربعه دي د هغه دپاره به وي او ولضعف ضعفه د هغه د ضعف دپاره چې نصف د هغې دپاره به وي. دارنګې په دویمه نوعه کې چې سته دا جز دی دا مخرج شو نو د ضعف دپاره به وي چې ثلث دی د هغې د ضعف دپاره به وي چې ثلثان دی. که سته هي مخرج لسدس دا مخرج د سدس دی ولضعفه او د هغه د ضعف دپاره دی چې هغه ثلث دي ولضعف ضعفه او د هغه د ضعف دپاره دی چې ثلثان دي. خو دا اروه نوعه بیله بیله راتلله. اوس دریم شق چې دا نوع د یو بل سره خلط شي واذا اختلط النصف من الاول اوس چې خلط شو نو خلط طریقه دا ده چې دا دویمه نوعه راواله د اول سره خلط کوه. که دا دویمه نوعه د اول د نصف سره خلط شي مسله به د شپږو نه وي او که دا دویمه نوعه د اول د ربع سره خلط شي نو مسله به دولسو نه وي. تا ته مې چې متعدد صورتونه دي یو سره خلط کې دوه سره خلط کې درې وانو سره خلط کې بس دغه اسانه طریقه ده. نوع ثاني د نوع اول د نصف سره چې راشي نو مسله به د شپږو نه او چې د ربع سره دولسو نه وي او چې د سمن سره نو د 24 نه وي. نو فرمای و اذا اختلط النصف من الاولي د نوع اول چې نصف داخل شوی به کل ثاني د دویمه نوع د ټولو سره
او ببعضه یا د بعضو سره نو په هو من 6 مسله به د شپږو نه او اذا اختلط الربع چې ربع خلط شي چې دا نوع اول و بكل ثاني د نوع ثاني د ټولو سره او ببعضه یا د بعض نوع ثاني سره نو په هو من 12 بیا به مسله د 12 نه کیږي او اذا اختلط السمن او کله چې سمن خلط شي بكل ثاني د ټولې د دویم سره او ببعضه یا د بعض سره په هو من 24 بیا مسله د 24 نه کیږي دا قمه خارجو صلی الله علیه